د کامیاب طالب العلم دپاره دریم ادب دا دی چې دا طالب العلم به په خپل علم باندې تکبر به نه کوي او د خپل استاز هره خبره به مني او د استاز مخې ته به عاجزي به کوي. امام غزالی علیه رحمت فرمایي طالب به د خپل استاز د هرې خبرې داسې تابعدار وي لکه څنګه چې بیمار د ډاکټر چې کوم دی د یو فوی او مشفق ډاکټر هره مشوره مني او د هغه د مشورې مطابق خپل پرهیز او علاج کوي. نو دا رنګې به طالب العلم د خپل استاز نصیحت به مني، د خپل استاز مخې ته به عاجزي کوي او د خپل استاز خدمت به کوي، نو دغه طالب العلم به کامیاب وي. څلورم نمبر ادب د طالب العلم دپاره دا دی چې دا طالب العلم کله ابتدایي طالب العلم وي نو د ده علم به هله کامیاب وي چې دی په ابتدا کې په اختلافي مسایلو کې خپل ځان مشغول نه کړي. امام غزالی علیه رحمت فرمایي د ابتدایي طالب دپاره دا خبره لازمي ده چې دی به ځان په اختلافاتو کې مشغول او مصروف نه ساتي، کنې دی به د خپل مقصود علومو نه محرومه پاتې شي. لکه اکثر داسې وي چې یو طالب العلم لا نخمیر یاد کړی نه وي، میزان او صرف بهایي یاد کړی نه وي او دی اختلاف رایو کې مشغول شي او مصروف شي، نو دنه مقصودي علوم پاتې شي. نو څلورم ادب طالب دپاره دا دی چې دی ابتدایي علوم او خپل ابتدایي وخت صرف په خپل فنونو کې او خپل سبق یادولو کې مشغوله کړي. پنځم نمبر ادب دا دی چې دا طالب العلم کله فنون زده کوي نو دی به په فنونو کې دومره وخت نه ضایع کوي چې د مقصود اصلي نه دی لرې پاتې شي. لکه اکثر طلبه کرام 8 او 10 کاله منطق او صرف نحو معانیو پورې نښتي وي او قرآن او حدیث باندې مهارت حاصل نه کړي. نو کامیاب طالب العلم هغه دی چې هغه د دې علومو نه چې دا مقصود علوم نه دي، صرف نحو منطق دا علوم عالیه دي، نو د دې نه څه ناڅه برخه حاصله کړي او مقصودی علوم کې خپل وخت چې کوم دی بیا مشغوله کړي چې هغه قرآن او حدیث او فقه ده.